څوک چې یو لمونځ قضا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې سو بغیر د چړې د خپل ځان حلال کو. څوک چې دوه لمونځونه قضا کړي د دې څخه د الله رحمت لرسي. او زما عزتمنو ورونو څونه داسې کسان شته چې په لمانځه کې کوتاهي کوي. څوک چې درې لمونځونه قضا کړي په قبر کې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ضرر ورسولو. څوک چې څلور لمونځونه قضا کړي چې کم کتابونه الله جل جلاله نازل کړي دي تورات، انجیل، زبور او قرآن مجید دا داسې سو لکه د چې د څلورو کتابو څخه انکار وکړي. زما عزتمنو ورونو داسې ډېر کسان شته که هغه نارینه وي که هغه زنانه وي د لمانځه پروا نه کوي، لمونځونه قضا کوي، په لمانځه کې کوتاهي کوي. څوک چې پنځه لمونځونه قضا کړي الله په خپل قهر او غضب سره ده ته آواز کوي زه له تا څخه بې نیازه یم، ته له ما څخه بې نیازه یې. ای بنده زما د اسمانو او د مځکو څخه ووځه، ځان ته بل خدای پیدا که، ځان ته بل خدای وغواړه او دې انسان ته بې توبې مرګ راسي. زما عزتمنو ورونو څونه داسې کسان شته چې د لمانځه پروا نه کوي، که هغه نارینه وي که هغه زنانه وي. څوک چې لمونځ نه کوي هغه بې توبې مري.